سورۃ الفیل وی علم تر کیفا. دا سورت مبارک د دې سورت مبارک کی یو واقعہ ذکر کیږي، یعنی مطلب دا دی چې د دې یو شان نزول له د ټول دنیا نه با انسانان د کعبه شریف طرف ته متوجی وو، کعبه شریف تبراتل التبه عبادتونه کول د الله، د کعبه شریف طوافونه به کول، او د کعبه شریف نه بچار چاپیره چې کم نینو د الله په عاشقه کې چې کم نه لګیو، خپل عبادت او ریاضاتو کې باختو. د یمن بادشاہ ابرهه نامه وا. ابرهه وی ز د کعبه شریف دا شان او شوکت برداشت کولې نشم، لہذا وی دا خبره په ما باندې ډېره ښه نه لګېږي چې د کعبه شریف نه د خلک طوافونه کوي او د کعبه شریف د خلکو توجه دومره ډېرې، او د دې عربو خلق د دې کعبه شریف د وجه نه دومره عزت کوي. دا د عرب خلق چې کم نه نو ډېر عزتمن بللی شي، او ټوله دنیا چې کم نه نو دې طرف ته متوجه ده. یعنی معنا د خلکو راتلل مکې مکرمې ته دا عزتمندی او سعادتمندی او برکتمندی وا. وېدا زنه شم برداشت کولې. نو د یمن په یو خار کې د یو کوټه جوړه کا، وغې باندې یو توره کپړه خوره کا، وېدا کعبه ده، د دینه بعد به خلک راځي او دلته به د دې کعبې چې کم دی نو طوافونه به کوي. دا خبره عربو خلقو ته پته ولګېدله، هغه د کعبه شریف مقابله کول غوښته. نو د عربو نوجوانان تاجران چې کومو، دا عرب خلق خو ډېر زیات بهادر خلق دی. نو دا خبره مونږ هم نشو برداشت کولی چې یو سړی د کعبه شریف ته چې کوم دی نو مقابله شروع کړي او د کعبه شریف بې ادبي کول شروع کړي. نو هغه عرب قافله کې تلي وو د تجارت، موسم د ژمي وو. نو هغې چې کله تېرېدل نو په دغه ځای چې ورغلل نو دا یو شاړه کې یو کوټه وه. دی عربو نوجوانانو ته چې کله د قضای حاجت ضرورت پیښ شو، د اسمات یې ورلو نو بس دا یو بنده کوټه وه، نو بس دې ته وردننه شو او داسې پکې مات کړ. ولې چې د هغه د کعبه شریف سره دشمني وه، او مسلمان له یا مثال په طور هغه وخت کې چې کم د دین پیروکار خلقو، د الله عبادت گزار خلقو، نو هغې له په دې باندې خامخا غوسه ورځت ته د کعبه شریف بې ادبي او ګستاخي کې، نو مونږ به ستا د دې کوټې ګستاخي کوو. چونکې د کعبه شریف تاریخ خو چې کوم دی نو دا دی چې دا تاسو ته ما ویلي الله تعالی د جبین نیاز لګولو چې بندگان ورته جبین نیاز ولګي،
نو دا غي د پاره چې کم نه پزماکه باندې چې اول کم سیس پیدا او فرمایلو نو هغه د جنت نه یو کانه رولې غلو د سوریا قوتو پغه کې او تور کوټه وا دا کعبه شریفه وا بیا چې کله د دې جناتو د دې مخلوقاتو د سرکشه ډېر شوي الله تعالی غ کعبه اوچته کا آدم علیہ السلام چې کله الله تعالی ازمکه ترولېګ د جنت نه را کوشو نو حکم ورته فرمایلو چې یو زما یو کور جوړ ک چې خلق راضي او هغه کې چې کم نه نو زما عبادت کوي بهرحال د کعبه شریف ډېر لوی عظمت الله ول ډېر لوی شان ورکړي دي نو دی خلکو چې کم نه نو لګیا دي د کعبه شریف مقابله په مختلفو وختونو کې خلکو کړي وا نو ابرهه چې کله مقابله شروع کا نو عرب نوجوانان لاړو پاغي په کوټه کې او دسماته یو کو او بیا موسم د جمیو وجود د گرمش د پاره چې کم نه نو دا خلق هور بلی کنه پشاړه کې هور بل کی ځان ته نو درنا فائدم وی نوري فائدیم وی او د گرمایش فائدم پګی وی ناغي د ځان د ګرمولو د پاره هور بل کغه هور هوا اوچت ک دا چون کې شاړه کې د شاړو کې هواګانی لګي نو هوا غهور اوچت کو د کوټه ته هور لګي دا وا کوټه اوس وځیدا ابرهه ته چې پته لګي وې دا چاکړي وې دا خو عرب نوجوانان راغلي وغي کړی دي بس ابرهه په قهر شو په غوسه شو وې ما خو اسیم د دې دا کعبه چې کم نه نو تسلیمولا او زما خو نعوذ بالله اسیم تن نفرتو او دې خو ایلوس موقرا کا نو یو ډیر لوی لخر تیار کو پاغي کې په اسونو په خوانو باندې خو یو نوې کار داو کو چې اتیان راوست او هغه کې یو غټه تیرې پاغه مینوم کې خودو محمود اد ابرهاتیو دې په سور شو داغي ذکر الله تعالی قران پاک کې فرمایلی دی په قران مجید کې پارابه کې ورته فیل ویل کېږي اتیتا الله تعالی فرمایي تاسو نه ګورئ تاسو ته علم نشته د حال د لخر د اتیوالو چې د اتیوالو لخر سره تاسو رب سجلو کو کومه سزا والا ورکا ابرهه لخر کشیو کا او د لخر چې را روان شونو عرب ملکونه ډیر زیات تینو مخامخ ورته چې کم نه د مسلمانان او د کعبه شریف د عاشقان ورته زې پزې ودرېد خدای د لخر چون کې ډیر خدای ته منظور هم دا سیوا د لخر ډیر زیات او ډیر قوي لخر سره ډیر روانو نو هغه عرب کم قومونه چې ورته ودرېد نو هغه ټول شکست ورک او ډیر هغه د میدان بهر یو میدان دی عملی دلې الته پړاو نو لګول پړاو یو لګولو او دغه وخت کې چې کم نینو د کعبه شریف چې کم سردارونو دا غنوم دی حضرت عبدالمطلب صاحب سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ډیر خوږ نکره او دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دنیا ته تشریف راوړلو نه اویا ورځې مخکې شوې ده سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک بیا د دې واقعې نه بعد اویا ورځې بعد دنیا ته تشریف مبارک راوړو عبدالمطلب صاحب ته سوال جواب وکړو چې مونږ په کعبه شریف باندې حمله کوو عبدالمطلب صاحب ته پته وا مخکې نه ورته کاسدان ویلیو او د دې ورته پته و چې عربو قومونو او د عربو ملکونو خلکو شکست خوړلې مضبوطه او ډېر زیات قتل و غارت د ابرهه لښکر او پوچ کړی دی
نو چې کله عبدالمطلب صاحب قوم راغون کو ټول مکی مکرمه او چار چاپیرن جسونه خلقو نو هغې وی بس مونږ به مقابله کوو. عبدالمطلب صاحب ورته وی مونږ مقابله نشو کولی. دا ماته اندازه د ټولو عربو قومونو شکست خوړو، خو چونکې د ده ایمان او عقیده ډېره مضبوطه وه، د ده عقیده او یقین ډېر پوخ و، نو د دې په وجه باندې د وی دا د الله کور دی او الله ډېر قوي دی او موږ ډېر کمزوري یو، نو دا کار به چې کوم دی نو الله ته وسپارو او الله به د خپل کور حفاظت وفرمایي. نو عبدالمطلب صاحب سره د قوم ومنو ده او ورله. عبدالمطلب صاحب خپل هم ډېر زیات څاروي و، خان او غواګانې او یو شی بل شی، او د دې ټول قوم د عرب هم و. په دې شاړو کې سرېده ابرهه لښکر چې راغو ویني و ټول. نو عبدالمطلب صاحب چې هغه ولیدو نو عبدالمطلب صاحب مخکې چې کوم دی نو د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم تجلیات ځلېده، نو په ابرهه باندې یو روب راغو او ابرهه ورته خپل تخت پرېښودو او لاندې راکوشو او بیا چې کوم دی په تخت باندې تشریف فرما کو په خپل هم ورلو. نو ابرهه په زړه کې دومره روب راغلی وي که ما ته عبدالمطلب صاحب وي چې ته دا لښکر واپس که نو زه به واپس شم. خو عبدالمطلب صاحب خو پوی و، نو ورته وی څنګه مو تشریف راوړی دی؟ وی زه راغلی یم او خپل قوم او باسم د مکې مکرمې نه، او دا زمونږ چې څومره مال تاسو نیولی نو دا ټول مونږ ته حواله که. هغه ورته ویل دې دپاره خپل مال دپاره راغلی؟ وی د خپل کور دپاره. وی دا زما کور نه دی، وی دا د رب العالمین جل جلاله کور دی، وی هغه ډېر قوي دی، هغه ته مې خپل کور حواله کړی دی، به د خپل کور حفاظت په خپله فرمایي. عبدالمطلب صاحب دا خبره ومنو، د عبدالمطلب صاحب ټول قوم وایسته، مکه مکرمه خالی کا، او ابرهه چې کوم دی په کعبه شریفه باندې لشکرکشي شروع کا. فوج مکه مکرمه د داخله او دغه وخت کې چې کوم دی الله لښکر راولېږه طوطاګرو په شکل باندې لښکر راغو. دا واړه واړه مارغان دي، هغې ته مونږ طوطاګرې وایو. دا خلک ورته چې کوم دی نو او قرآن مجید هم ورته ابابیل فرمایلی دي. د ابابیلو لښکر راغو. دی ابابیلو سره په پنجو کې یو پنجه کې به سره یو کاڼی و د مسور د دانې عمره، او بله پنجه کې به سره یو کاڼی و، نو دوه کاڼي به سره په پنجو کې و، یو به چې کوم دی په دې مخوږه کې نیولی و. او به راغو او مارغه به د بره نه چې کوم دی نو هغه کاڼی را واچولو. نو د لښکر والو په دې سر باندې به چې د کوم فوجي په سر باندې به کاڼی ولګېدو نو دا به تېنه چې کوم دی نو روان شو، لاندې به تېنه ووتو، بیا به لاندې نه چې کوم دی نو اتینم بهر ووتو کعصف معکول. الله تعالی فرمایي داسې مې حال ولو ګرځولو لکه په شان د خوړلی شوو بوسو چې دا څنګه دا څاروی په اخور کې ونډه یا ګډ یا چې کوم دی نو ګیا میا اوخري او د دې خولې نه دا څه جولې شوي چې کوم دی نو بوس یا ګیا وغورځېږي، دې ته چې کوم دی نو دغه جولې شوي ګیا یا د بوسو په شان چې کوم دی نو الله تعالی فرمایي مونږ وګرځو. خو چې دا به په دې سړیو لګېدو نو هغه سړی به هم دننه چې کوم دی څښا شوی و او دا اتی به هم څښا شوی و. نو الله جل جلاله دا قوم ټول هلاک او دا محمود سره د ابرهه الله جل جلاله چې کوم دی دا محمود ورته راوګرځو، څه خلک د چخني که او ابرهه له الله پاک لاره ورکا. یو بل کس هغه کعبه شریفه کې پناه واخسته، هغه طوطاګرې ګرځېدو، خو چې کله دی د حرم شریف د دې حدودو نه بهر شو نو دالته به چې کوم دی نو کاڼی ورویشته او ابرهه الله پاتې که، هغه وتښتېدو خپل ملک یمن ته.
او په یمن کې چې کوم دینو دی ډیر وخت پورې وو خو داسې حالت کې وو ډیر زیاته زمانه نه وو سمیاشتې الله پرېښودو خو دی د دې وجود ته یو بیماری ولګې دی دننه سخا شو او بیا چې کوم دینو دننه د سخا کېدلو نه بعد د د غوښې او د هډوکي چې کوم دی دا رجېدل شروع شو بهېدل شروع شو نو دته یو مرض الله ولګولو دنه به سخا بوی تلو هغه مرض چې کوم دی نو په دنیا کې یو دوه دریو کسانو ته لګېدلی دی خو یو د دې قوم د دې ملک ابرهه ته الله هغه مرض لګولی و الله پاک د هغې په شکل باندې مونږ له چې کوم دی د عقیدې پخې کې دا یقینونه هم پاخه شوه د دې قوم په ابرهه باندې الله هغه مرض ولګولو هغه نه هم سخا بوی تلو او هغه ته هم څوک نږدې نه ورتلو هغه په لال مسجد حمله کړې وه د لال مسجد نورو خلکو له به خدای پاک کومه سزا ورکړي خو هغه ابرهه چې د چا په وینا باندې هغه پروت و تر ډېره وخته پورې اوس ښه بویونه به تتله او څوک ول خواله نه ورتله والله په دغه ذلت او خوارۍ کې چې کوم دی نو هلاک او